یو پیاله پیو او یا کسان صحابه کرام داغینه ماړه شو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل واقعه بیانې په بخاری شریف په کتاب الرقاق دویم جلد 955 نمبر صفحه قدیمی کتابخانه کې دغه واقعه ذکر ده. حضرت ابو هريره سے فرمایي چې د لوګي د لاس به کله کله ما به د خپل ګیډه د زمکه سره پیوس کړه او کله کله به ما په دې ګیډه باندې کاڼي وتړل. یو ورځ په یو داسې لار کې کېناستم چې په هغه لار باندې به نبی له صلوات و سلام هم تلو، صحابه کرام به پینتله. په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه لار باندې روان دي. زه بس एकदम ورپاسې دم اسیم وګیوم او د یو آیات د کتاب الله تفوس په تو کو چې اے ابوبکر صدیق سے د دې آیات کریمه څه مطلب دی؟ ابو هريره سے فرمایي چې زما آیات کریمه په مطلب باندې پوهیدم، خو ما وی چې د ابوبکر صدیق سے په ما باندې روټي خوري، خو لیکن هغه راته مسله بیان کړو بیا تیر شو. په دې کې لږ سات وروسته عمر فاروق صاحب راغی. زه بیا ورپاسېدم او په دې نیت باندې ورپاسېدم چې عمر صاحب په ما باندې روټي وخوري، ډیر زیات وګم او اسی د بانی په تور مې ته تاسو کو چې د دې آیات کریمه څه مطلب دی. وای عمر فاروق صاحب راته هغه مسله بیان کړو بیا داسې تیر شو. وای بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او زه एकदम ورپاسېدم. فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زه څنګه ولیدم نو نبی رسول الله والسلام پوه شو په ما باندې چې ابو هريره صاحب د مسلې تپوس نه کوي بلکې دی وګی دی، لوګي راغسته دی، ډیر زیات وګی شوی دی. وای نبی رسول الله والسلام ما تو فرمایل چې یا ابا هرره اے ابو هريره، قلت ما ورته لبیک یا رسول الله، اے دا الله رسول حاضر یم څه حکم دی؟ وای ما ته نبی رسول الله والسلام وی چې په ما پسې راځه. وای زه په نبی رسول الله والسلام پسې لاړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته داخل شو. فوجد لبنا فی قدح، په یو پیاله کې پي پراته. نبی رسول الله والسلام فرمایي من اين هذا اللبن، دا پي په کوم ځای کې؟ نو هغه ورته وی چې دا تاسو د پاره چا تحفه او هدیه را لېږلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته فرمایي و یا ابا هرره قلت لبیک یا رسول الله. ابو هريره فرمایي ما ته نبی رسول الله आवाज وکړ، ما ورته وی چې لبیک یا رسول الله، اے دا الله رسول حاضر یم څه حکم دی؟ وای ما ته نبی رسول الله والسلام وی چې لاړ شه او اهل صفه ولا چې څومره صحابه کرام دي هغه ټول ته وای چې دلته کې راشي. ابو هريره فرمایي وای ما پزړه کې وی چې دا خو یو پیاله پي دی او زه د ټول نه زیات وګیم. نبی رسول الله والسلام اهل صفه ولا ته وی چې راشي، بلکې دا خو د ما نه راکیو کې دي چې دا زما مونږ شي. وای د نبی رسول الله والسلام حکم او زلاړم او د اهل صفه او یا کسان صحابه کرام په دغه ټیم باندې او هغه ټول صحابه کرام نه راوست. وای چې کله کېناستو نبی رسول الله والسلام بیا ماته आवाज وکړ چې اے ابو هريره بیا ورته ما وی چې لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے د الله تعالی حبیب څه حکم دی؟ نبی رسول الله والسلام ماته وی چې خذ فاعطهم، دا پیاله واخله او دغه چې څومره صحابه کرام راغلي دي او یا کسان دې ټول باندې تقسیم. وای ما هغه پیاله راوغسته، یو صحابي نه مې شروع کړه، هغه صحابي د هغه پیالې نه ځان موړ کو، بل له مې ورکړه، هغه ته ځان موړ کو، بل له مې ورکړه، تر دې پورې چې حتی روي القوم كلهم 70 صحابه کرامو دغه یوې پیالې نه ځان موړ کو، ټول ماړ شو. فاخذ القدح فوضعه على يده فنظر الي فتبسم فقال يا ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انا وانت. هغه پیاله می بیا راوړه، نبی رسول الله والسلام نه می ورکړه چې دا الله رسول ټول صحابه کرامو د دین ځان موړ کو. وی نبی رسول الله والسلام ماته فرمایل چې بقیت انا وانت، صرف ز پاتې موته پاتې. او نبی رسول الله والسلام تبسم فرمایلو، وای خاندل. او بیا نبی رسول الله والسلام ماته وی چې اقعد فشرب، کینا اوسکا. فقعدت فشربت. ابو هريره فرمایي زکین استم او پیسکل می شروع کړو پې می اوسکل او پیاله له هغه شانده. بیا راته نبی رسول الله فرمایي چې اشرب ویسکا، ما بیا وسکل. نو فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. نبی رسول الله په مخ باندې ما ته فرمایل چې اوسکا ابو هريره وی ما ورته قسم وخړو چې اے د الله حبیب نور گنجائش را پکې نشته او بیخي موړ شوم.
وی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیاله زمانه واغسته فحمد الله وسمى او د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړه وشرب الفضه او باقی چې کم په پاغه پیاله کې پراته هغه ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم کړ. نو دغه حدیث کې دا واقعا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مبارکو کې دومره برکت او دومره کمال پکې خدای خو دی چې یو پیاله پیو او د نبی رسول الله والسلام د برکته ابو هريره فرمایي چې 70 صحابه کرام هم هغه وسکل او ما هم ځان موړ کو بار بار می ځان موړ کو تر دې پورې چې زما کې نور گنجائش پاتې نشو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا غره واغست او بسم الله یو د خدای په حمد او ثنا وی او هغه بیا ختم کړ.